سبا چې دا اولاد غټ شي نو آیا د خپل پلار به په اوږه وګرځي او که ونه ګرځي؟ الله اکبر کبیره. نن خو دې پلار بډې والی دي او د خپل بچنګۍ دي اوږې ته خېجولې ده او په خړو اوبو کې په خپله روان دی او د خپله بچنګۍ بره خېجولې ده او خېجولی دی. ای زویه اسې نه چې دا ته پرېوځي بیا ورته شاکي. زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پلار ګورې د جنت دروازه ده، پلار دې که ماتې نه کړي. زه دا خبره دې دپاره کومه چونکې زما والده صاحبه بیماره ده او ډېر په عجیبه کشمکش کې پرته ده او د مرګ او د زندګۍ حالاتو کې پرته ده. الله الحمدلله ډېر خدمت هم کړی. دا خپله ګیره الحمدلله د خپل مور په تلو پسې مې مږلې او در هغه وخته پورې به اوده کېدم نه تر څو پر چې مې د خپلې مور خدمت نه یې کړی. الحمدلله زما ټول وروڼه چې والې داسې دي ټول الحمدلله. خو چې خبره کوم که نه په دې کم ټایم کې چې دا پرېوځي که نه الله 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 ما ته خو اوس پته ولګېده چې د انسان کله پرېوځي او خدمت شروع کې بیا د انسان د ایمان پته لګي چې الله زما نبی خو ځکه په دې ټایم کې زور ورکړی د مور او پلار چې کله بوډاګان شي او یو ترې پرېوځي او بیخي د خدمت څوک نه یو قسم لا او پیپ ورته ولګي الله او لاندې ورته پیپ عجیبه ولګي یا داسې پرته او خی گزاره کوي خو خدمت محتاجی. الله دا ټیم زما نبی بیا ډېر یاد کړی چې بوډاګان شي. ای پلاره نن خو د دې بچي ته بړې والي او روانه کړی دی او روان کړی دی خو پلاره ګوره تربیت یې ګوره وکړه هسې نه چې سبا د باندې غوږونه راچي او وایي چې ای خدایه دا تورې خاورې پرده کې بیا دا وایي خیال هم کړی دا زیاتره بچي چې دا تنګ شي که نه بیا دا وایي ای الله بس ای الله بس تورې خاورې پرده کې. بلور څه کسان راله او دی وی چې بس وایي کو خبره داسې نه نو الله یې تاسو مور له بس مرګ ورله فرده کړي. نو په ما دا خبره ډېره عجیبه ولګېده. حالانکې زما مور به وی چې خدای د محتاجې زندګۍ نه مې وساتئ. قسم دی مولانا اخترعیل الله ډېره غټه موقع ورکړه چې د خپلې مور خدمت وکړي د هغې امتیاز یې صفا کړي. الله هغه په غېږ کې چوته کړي هغې ته خوراک ورکړي. دا مولانا اخترعیل الله ډېر غټ چانس ورکړو. د مولانا ټول علمونه ټول درسونه ټول نیکۍ یو خوا کا او په دې ټایم کې د خپلې مور خدمت کول الله په دې چې بوله څه الله ورکوي دا بل خوا کا. نو ما ورته څه وکتله زړه کې مې د الله بنده الله دې ول صحت ورګي او کنا نو خدمت پې کو دا خو جنت الله مونږ لرا کو. دا ټایم خو الله یادې چې خدمت ګوره وکړي. نما نبی وایي چې هلاک دي شي هغه کس چې دوه یا یو مور او پلار په دې دوو کې یو یا دواړه ورته څه شي بوډاګان شي او دماغ کار پرېږدي یا ورته په کټ پرېوځي او دوی دومره خدمت ونه کړي چې دوی پکې د جنت اعلی درجو ته ونه رسي. نو الله اکبر کبیره. نو څه ویمه ما ته خو اوس پته ولګېده چې زما مور په کټ باندې پرېوته او په ډډه هم نشي اوړېدی او یو سیټ ته اړوه بل سیټ ته اړوه. نو د محتاجۍ زندګي دی الله هر چاله نه ورکوي او ډېر عجیبه زندگی. خو بچو یاد ساتئ ګورئ دا د دې تور ډکې نه دي دا تور ویښته دا تور ډکې دا لش پش چې ښکارمه دا به هم ډېر زر په دې سپینو ډکو کې بدل شي او څنګه چې ما ته نن پراته دي خپل مور او پلار دقه شان به زه هم د خپلو بچو ته پرېوځم او چې څنګه مې ورته وکتل هغه شان به راته ګوري. نو جناب زما نبي فرمایي پلار دا د جنت دروازه ده ما ته ګورانه کې کولاوې کا. ای پلاره ای مور تا تم ګورې دا ویم د خپلو بچو لږ تربیت وکړه لږ څه ورته وښایه چې په بیا دې په جمدانه هم قدر کوي او د مرګ نه پس دې هم بیا څه کوي بیا دې یادوي. داسې صدقې جاریه وکړه. ای پلاره اعلی کالج او یونیورسټو ته ورسوه خو ګورې خیال کوه دنیا ته ورسېلمنه کې ګورې خیال کوه چې داسې یو لوی بوج دې په دنیا اچولی چې د سره بیا تا نه یادوي د سره بیا مور نه یادوي. نو غرض مې دا دی جی دا پلار مې ولید چې د خپله لوري د خپل بچنګۍ په دې خړو اوبو کې اغستی په دې غاړه باندې په دې سر باندې د پاسه کېنولي او روان کړی بیا چې دا کله پرېوځي نو الله دې موږ تاسو ټولو له توفیق راکړي د خدمت ښه. نو جناب بس الله دې موږ ټول معاف کړي الله دې موږ د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. اوې کم مور او پلار چې بوډاګان شوي نو قسم دې ګوره ما ته خو اوس اندازه پته لګي چې زما مور چې کله په هسپتال کې و زه کور ته رالم تی
او د مور کمرې ته ورلم قسم د تخرم داسې جیبه حالت را باندې رپېدم داسې ای مور مې ته خو لا جمدی او دا چې ته لاړه شي ستا کټ ته به بیا څوک چېرته ګوري ای مور ستا کپړو ته به بیا زه څنګه ګورم ای مور ستا جدایي خو بیا ډېر لوی غم دی الله ما ته اوس احساس پته لګي چې الله دا وایي چې کله نه نو بیا ډېر غټ قدر پیدا شي نو غرض مې دا دی جی د خپل مور او پلار والدینو ډېر غټ قدر کوئ جی روان دي میلمانه دي جی پته نه لګي څه ټایم کې روان دي ای بچی قدر یې وکړه چې سبا دې ستا بچي دا خو پرېږده قسم دې ټول عبادتونه یو خو د مور او پلار خدمت نه دی په دې چې کوم مقام الله ورکوي که نه الله اکبر کبیره قرآن کې بعضې موقعو کې الله وایي زما اطاعت او د هغه نه پس بیا د والدینو صاحبینو د نبی علیه السلام نه پس د والدینو صاحبینو اطاعت ډېر راغلی دی خو بس الله دې موږ له توفیق راکړي